د کوزدر ادینجی باغکنډی سلارځی کور او دا چې کوم دی نو حجره ده او دلته حبیب یونس صاحب چې کوم دی نو هغه راغلی دی او د هغه د میلمنو د راتګ سلسله چې کومه ده نو هغه جاري ده. نن هم ډېر درانه میلمانه راغلي دي چې هغه څوک دي. د واده زلمې حبیب یونس صاحب د چا ستړي مشلې چې دلته کې چې کوم دی نو د راتګ د خلکو د راتګ سلسله په څلورمه ورځ هم جاري ده. نن ډېر درانه میلمانه راغلي دي او هغه سلسله کې چې کوم پروګرام دی تاسو ته وړاندې کوو. محترمو مشرانو میلمنو شکریه ادا کوم او مننه کوم چې دوی راغله او زما سره دلته کې په دې کې شامل شو. میلمنو لپاره چې کوم دی نو دا انتظام دی او دا د اولنۍ ورځ نه اول تر ننه پورې په څلورمه ورځ باندې هم روان دی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو کتونکو السلام علیکم. دا تاسو ګورئ زه د باغکنډی په سلارځی کور کې موجود یم چېرته چې حبیب یونس صاحب د سعودي عرب نه د جیل نه راغلی ده. میلمستیا د ملګرو د راتګ سلسله چې کومه ده هغه جاري ده. په دې وخت کې دا نصیر خان دی زمونږ میاں حضرت حسین صاحب د دې سره یو بل ملګری دی دا یو شاعر دی دا محبت د بلوچستان عوامي نیشنل پارټۍ جنرل سیکرټري شاه خان یوسفزی د خیبر پښتونخوا عوامي نیشنل پارټۍ جنرل سیکرټري یو بل میلمه دا زمونږ ابراهیم خان دیولی او دا زمونږ چې کوم دی نو ناست دی حبیب یونس صاحب چې څوک د سعودي عرب نه چې کوم دی نو هغه راغلی دی او دا زمونږ ادریس خان زمونږ خوږ ملګری د لندن د عوامي نیشنل پارټۍ مرکزي شورا ممبر دی او دا زمونږ افغان صاحب راغلی دی د تخبای نه عمرزاده افغان او دی په مخه تاسو ته معرفي کوم دی اکثر دلته یو د یو نظم دی د حبیب یونس په حواله ابا دی ماته بیا جدا وایي تاسو ته اورم فلحال دا شته محفل چې کوم دی نو دا سجاو دی د حبیب یونس په ستړي مشي په حواله باندې بلورایا ښکارې دي لکه اوبه خو ماته بلورایا ښکارې دي لکه اوبه څنګ کې زما غلې تېرې دي لکه اوبه پرتې چې ستا په مخ وي نو خولې وي ملغلري یا پرتې چې ستا په مخ وي نو خولې وي ملغلري او خولې زما د تن چې وي نو وي لکه اوبه خولې زما د تن چې وي نو وي لکه اوبه. میلمانه ناست دي سلارځی کور چې موږ تاسو ته لږ مخکې ښوولی او د شپې اوس د ورځې دا پوزیشن دی دا کټونه د روزانه په بنیاد باندې ډکېږي د میلمنو د راتګ سلسله چې کومه ده دا روانه ده. ډېر وي زوره ورخو له خپل زوره خبر نه وي دې دور کې پښتونه خرڅېدي لکه اوبه خو څنګ کې زما غلې تېرې دي لکه اوبه. دا تاسو ګورئ د حبیب یونس صاحب ستړي مشي ته چې کوم کسان راغلي دي نو هغې دلته یو باقاعده مشاعره دا زمونږ نصیر خان دی میاں حضرت حسین صاحب ملک شاه ولی خان صاحب چې کوم دی راغلی دی محبت کاکا د عوامي نیشنل پارټۍ بلوچستان جنرل سکرټر شاه خان یوسفزی د خیبر پښتونخوا د عوامي نیشنل پارټۍ جنرل سکرټر ډېر د دغه نه ووتلو بیا د پارټۍ د مشرانو غفور بابا شاعر دی او ابراهیم خان دیولی دی راغلی دی او دا ټول د واده میلمه چې کوم دی نو حبیب یونس صاحب ناست دی او ادریس خان د ده مخ په هر حال زه څه نه شم ویلی خو دا زموږ ډېر قدردان زوړ ملګری دی د پخوا زمانې او لکه ته به هم بیا دا شاعر څوک ده ظفر علي ناز صاحب وختي یو کلام وویل اوس بل کلام د ده نه مونږ اورو جې یا بټو کېږي په دې خاوره پسرلي جانانا او بیا بټو کېږي په دې خاوره پسرلي جانانا امن برازي جانانا امن برازي او بیا بخوريږي په وطن کې رنگيني جانانا بیا بخوريږي په وطن کې رنگيني جانانا امن برازي جانانا امن برازي ورونه او لمبي په یو ځل مري جانانا کاسر اورونه او لمبي په یو ځل مري جانانا امن برازي جانانا امن برازي
هغه په مونږ چې تر هغه په دې جنت وطن یو تالان ګډ کړي زمون په خاوره یې د وینو باران ګډ کړي د وطن یو د دهشت یو دوران ګډ کړي نو ما درته نوي چې دا خلک په سر خوري جانانا ما درته نوي چې دا خلک په سر خوري جانانا امن برازي جانانا امن برازي ادریس خان چې کوم دغه راغلی دی مجلس چې کوم زمونږ د ګران او خوږ ملګري حاجي صاحب حبیب یونس د راتلو په خوشحالۍ کې دا درانه زمونږ مشران خانجي ناست دی حسین شاه خان زمونږ د صوبې جنرال سیکرټري ورسره زمونږ خوږ او ګران ملګری محمد خان کاکا چې د بلوچستان صوبې د عوامي نیشنل پارټۍ جنرال سیکرټري دی لالاجي دي ناست دي ټول نومونه والم مونږ ټول هم څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې د حبیب یونس د خپل کور ته په خیر او په امن په راتلو باندې په دې ټول وطن کې یو خوشحالي راغلې ده ټول ملګري ډېر زیات خوشحاله دي او د هغې وجه صرف دا ده چې دا زموږ ملګری چونکې د ده د اخلاص په وجه د ده د مینې په وجه د ده د عجزۍ په وجه د ده د کردار په وجه باندې چې ده خپل هغه د ټول وطن د ټول پښتون قام سره خپل تعلق او رشته داسې ساتلې ده لکه د غوښې او د هډوکي په شان نو نن هر بچی هر مشر هر سړی خوشحاله دی مونږ هم دغه خوشحاله یو زه خو نن په دویم ځل وله رالم بار بار به وله راځم محبت کاکا د عوامي نیشنل پارټۍ بلوچستان جنرال سکرتر چې ډېر مهربان او شوکیزات دي د باغکنډۍ سالارزۍ کور کې دلته راغلي ډېر ګرانه مشران خانجي لالاجي نیاز صاحب ادریس خان افغان صاحب او ناس ټول ملګري مشران بنیادي طور باغکنډۍ ته د راتګ یوازینی مقصد د خپل ګران ورور او د ریاض صدر حبیب یونس خان خپل کور ته په راتګ باندې په دغه خوشحالۍ کې ځان شریک ګڼل نو زمانه مخکې ته چې کوم ملګرو کومې کلام واورولو یا د هغه نه مخکې کومې ویناوې سوي وې بس دا زموږ پښتانه په دا یو باچا خان ډېر په اسانه او په لنډو ټکو کې ویلي وو چې پښتون په پښتنه دی هغه پښتنه که زموږ د خوشحالۍ له لارې هغه پښتنه که زموږ خدای مکه د تندرستۍ د لارې دا موږ پښتانه یو چې په زرګونو کیلومتره مځکه پرې کوو د یو 5 منټو دپاره د خپل ورور د لیدلو دپاره دا نه د بل چا سره شته نه یې څوک لري نو خدای دې وکړي چې زموږ دغه حجرې زموږ دا پښتونوالی زموږ دغه پښتو زموږ دا ننګ پت همدغسې پاتې یو ځل بیا خپل ګران ورور ته خپل کور ته په راتګ او په دې خوشحالۍ کې ځان سره شریک کړم خوشحاله او آباد اوسو حبیب یونس عیسی صاحب د کوربه په حیث په هغه له بلنه ورکړم چې یو دوه خبرې وکړي او زه به ورته یو شعر ډالۍ کړم خپل چې بلها ناروغه ومه ستا په نظر د کرم داسې شوم روغ جانانه لکه د روغ جانانه الله الرحمن الرحیم وای د ګران زړګي ټک چاودلی ښایي خو چې خفه د خلکو زړونه نه شي د دې ډېر ښایسته محفل چې داسې اچانکي غوندې راټول شوي وو زموږ مېلمانه چې زما د ستړي مشر دپاره د پخیر راغلی دپاره د سوات نه راغلي وو نو بس داسې وړوکې غوندې مشاعره شروع شوه لږ کسانو بیا پکې زموږ ډېر ګران محترم زموږ د صوبې جنرال سیکرټري حسین شاه خانجي راغی او د بلوچستان زموږ صوبایي جنرال سیکرټري محمد کاکا دغه زموږ دپاره ډېر د بختوري د بلوچستان دغه څنګه چې هغه ووایي په زرګاو کیلومتره لرې ځای دی او هغه هم زما ستړي مشر لا زما په خیر رالیله راله دغسې پکې ادریس لاله راغی نصیر لاله شاه ولي خان لاله میا حسین صاحب او کېدای شي نور هم ملګري داسې پکې ناست شي زما نومونه یې چې بخښنه غواړم نو دا درانه مېلمانه پکې بیا راله محفل د هغې سره نور هم خوندور شو نور هم ښایسته شو نو صرف زما ستړي مشر او په خیرالۍ راغلي دي نو زه په خپل د ځان د خپل طرفه د دې ټولو محترمو مشرانو مېلمنو شکریه ادا کوم مننه کوم چې دوی راله او زما سره دلته کې په دې کې شامل شو او نور هم د دې نه علاوه دا څلورمه پنځمه ورځ ده چې ډېر مېلمانه دلته کې راغلي دي
سمونو ته به زما خیال دی رسېدلي په دې سوشل میډیا کسان کې ما پرون هم ویلي چې یاره خودونه زما حیثیت نشته زما دومره قد قامت نشته نه مې دومره خدمت شته نه مې دومره قابلیت شته خو د ملګرو زما د وروڼو لا زموږ د کور لا د ملګرو پارټۍ یا د پارټۍ علاوه ډېرو ملګرو چې دا کم عزت ورکړو زه دوی شکریا کوم مننه کوم او الله تعالی د دوی را د دې نه په یو چند زیات عزتونه او خیرونه او برکتونه ورکړي ملګري اکثر تپوس کوي وایي یاره په جیل کې څنګه او د سعودي جیل څنګه او د سعودي جیل خو بیا هم جیل خیر ما خو داسې زیات دغه نه محسوس کړی ګرانه خو جیل بیا هم خو چې سوچ به مې کوو چې زموږ د ملګرو ته ټول ته پته چې باچا خان بابا 30 کاله جیل تېر کړی 30 کاله تېر کړی ولی خان بابا 19 کاله جیل تېر کړی او په هغه سختو کې په هغه وخت هغه څه نن سبا خو سیګان موجود دی او دنیا سهولتونه او دغه راغلي دي نو دا خپل جیل راته د هغې په مقابله کې خو هېڅ هم نه ښکاره کېدو دا پخه دغه وشوه عقیده شوه چې هغه بابا دغه چې موږ کال په کال یادو یا کله ناکله یادو زه یم چې دا روزانه یاد کړی شي د قام دپاره د خپل ځان دپاره د خپل قام دپاره هغوی د کلونه بې شماره تېر کړي دي خو دا احساس ځکه پښتون قام ته نشته چې هغه په خپله جیل نه دی تېر کړی هسې په نوم باندې ووایو یاره 30 کاله دی 30 کاله دی خو لږ احساس ځکه نشته چې چا په خپله باندې جیل نه دی تېر کړی نو زه دلته کې ډېرې خبرې نه کوم پروګرام وخت هم ډېر وشو ناوخته شوی خانجي به هم خبرې کوي ډېره مهرباني یو ځل بیا د ټولو راغلو مېلمنو شکریا ادا کوم مننه خوشحاله هر څوک د اسمان په لمن بریښي تندرونه زه جارې د امید به نوي جوړوم خدا نن چې مونږ په کوم ځای کې ناست یو په کومه سلسله کې راغلي یو نو خو زه د ټولو مېلمانه دلته پښتانه د یو بل په کورونو کې مېلمانه نه ګڼو خو دیر خاورې ته چې څومره مېلمانه راغلي تاسو ټولو ته په خیرالي او ورکلی هم وایو او دغه د باچا خان خبرې دي چې یو په یو رښتیا کېږي باچا خان به مونږ ته وایي چې تاسو له پارټي نه جوړو تاسو له وروري جوړو نو زما په خیال چې د داسې نه راچورو شي نو داسې وایي چې د دې ځای پورې داسې یو نشته چې د یو بل سره څه د وینې رشته شته خور لړې رشتې نشته دغه رشته نشته او دا چاپېرچل چې ګورې دا هم حقه روري د باچا خان سره کړې ده چې به وایي چې به تاسو له پارټي نه تاسو له روري جوړو او دغه د هغه رورۍ نښې دي د یولۍ صاحب ته د سوات د ملګرو شکریا په دې ډېره زیاته ادا کوم چې دلته خلک چې چالم چې ډېرې ډالۍ وړي خو دیو چې کومه ډالۍ نن راوړې ده نو دا زما په خیال چې ډېره د مینې ډالۍ ده او ډېره درنه ډالۍ ده او ډېره تاریخي ډالۍ ده چې دیو هر یو خپل کلام په څومره مینه او په څومره هغه باندې پېښ کړو او خپله مینه او په پېرزوینه او د خپلې مینې هغه اظهار خو یو طرف ته دی خو مونږ یې چې کوم ځای ته د ځان سره بوتلو نو که زمونږ سره لږ چارج کې څه کمې ممې راغلی نو نور هم ریچارج هم کړو نو ناز صاحب د ټولو ملګرو ډېره زیاته شکریا ادا کوم د ټولو مشرانو ستاسو د راغلو ملګرو او دا عزت چې دی چې حبیب الله چې تللی دی د غیرت په یو کار کې تللی دی د پښتو په کار کې تللی دی او ټول خویونه چې دي او ټول خویونه د خدای خدمتګارو ځکه چې خدای خدمتګار اوس موږ ته ډېر کم پاتې دي دا یو جیل او په دا لږ دی دا ګوره زه دا خیال چې په کال به خدای خدمتګاري وشي دا کال مال په خدای خدمتګار وکړي دا کال ګوره تش حوالات دی دا خو چېرته د خدای خدمتګارو د خیره سره اوس به په پارټۍ کې وي او خپاخه به تېر کړي ټول خویونه د خدای خدمتګارو دي ټول عادتونه د خدای خدمتګارو دي ټول طور طریقې د خدای خدمتګارو دا ډیګري چې دا لا کچات نه دی په دې کې د خیره سره چې دی فل او پی ډي ته نه رسېدلی په کال نیم رانه د خلاص نه دی چې دی په یو کال باندې مجاهد چې معلوم تروک او لوی دغه شو سعودي عرب کې په دې سخت په دې دوران کې دلته په علاقه کې زموږ د رابطې هر ملګري د خپل وسه کوشش دعاګانې دا ډېره عجیبه خبره ده دا ډېر لوی مقام دی خدای دې دغه عزت لري خدای شته که ماته یو سړي دا ویلي دا سړی خراب سړی دا ډېره لویه خبره ده او زما خیال دی تاسو ټول مشران ورسره ډېر نږدې پاتې سعودي عرب ملګري افغان صاحب تاسو ملګري ټول پاتې واحد سړی دی مخامخ صفت عجیبه غوندې ښکاري خو زموږ فخر او ویاړ په دې ده چې هېڅ چا ماته دا نه دي ویلي چې مړه لرې کړه سړی شکر دی چې خدای ته خلاص کړو شکر دی د دې غم خلاص شو مړه لرې کړو د هغه به هم دا انجام و نو دغه شکر دی داسې وخت یې تېر کړو چې الله دې ورته نور هم د عزت وخت ورکړي او الله دې په دې ولس رحم وکړي کو اخري خبره به دا وکړم او دا زه هر ځای اوس کوم
چې موږ پښتنو ډېر امن وغوښتو چې موږ امن غواړو دا خلک یې راکوي نه که سبا له موږ فیصله وکړه چې موږ امن راولو بیا چې موږ امن راوستو ته راپاڅېدو بیا په پته پوه شي بیا به دې خلکو ته پته ولګي چې امن راولي څنګه راولي او بیا یې د چا نه راولي زموږ پښتانه ګوره سوال کوو بار وایو چې امن غواړو دا غواړو دا ټکه استعمالو وګوره دې ته مه رسوئ چې که موږ فیصله وکړه چې امن راولو بیا به ډېرې ښکارئ چې دی هغه به پکې خاورې شي بیا به ډېر د هغې انجام به بیا ډېر عجیب وي ستاسو د ټولو ډېره زیاته شکریه ادا کوم ستاسو د خپل ملګرو د میډیا د ملګرو ټولو ډېره شکریه ادا کوم الله م خوشحاله خو عزت کې لره ډېره مننه ډېره مهرباني الله م خوشحاله لره